نو د دې نه ډېر زیات پرهیز وکړئ ځکه که یو سړی وفات شي او دته داسې ویډیوګانې چلیږي بعضې خلک وایي هلکه دا ویډیو د سر تر د اخره پورې شیر کا هلکه ته د ګناه کار کوې او بیا خلکو له د ګناه هغه دعوت ورکړې ګناه ته خلک رابلي په خلکو باندې شیر کړي نو که بل اوس مثال ته قبر ته لاړ شي نو بیا به ته جواب سره ورکړې ستا دا ویډیو دا خو به چلیږي باقاعده ځکه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې کوم ټیم کې وفات شي نو هغه ټیم کې به الله ته راپاسي هغه شان ټیم کې به الله ته راپاسي نو که ته یو ویډیو جوړه کړې د فحاش ویډیو جوړه کړې او هغه ته مثال هغه ته شیر کړې او په دغه ټیم کې ستا نه روح لاړ شي دغه ټیم کې وفات شي نو قیامت کې به الله له څه جواب ورکړي نو لحاظه د هغې نه ډېر زیات پرهیز وکړئ او چې یو سړی مثال ویډیو دا هغه ورکوي نو د قرآن تلاوت او داسې ښکلي بیان او داسې ښکلي ناتواني ښکلي ویډیو تاسو ورکوئ نو الله به تاسو له هم اجر درکړي څوک یې ګوري هغوی له به هم الله اجر ورکوي د لحاظه د فحاش ویډیوګانو نه بالکل پرهیز وکړئ زما تاسو ته قیامت کې به زه الله له دا جواب ورکولی شم چې دوی ته ما دعوت کړی او د دغې دپاره چې د دغې ویډیوګانو د غلطو کارونو ځان وساتي او نور دا مخکې رسول الله ستاسو کار دی